الحمد لله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الذين نالوا منه الخير العظيم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. صدق الله العظيم. ربط او مناسبت ما قبل سرداتری دی مخی کی واقعیت آدم علیہ السلام او د شیطان ذکر کیدا دی آیتونو کی اور پسی آیتونو کی د آدم علیہ السلام په اولاد باندې د نعمتونو ذکر کی او دعوت ورکول شي هغه خلکو تاسو کې د آدمیت یعنی انسانیت نه لري تقریبا چې هغه به حیا مخلوق دی. څوک چې به حیا شو نو د آدمیت او د سړیتوب او د انسانیت نه لري شو. نو مفسرین وی چې دا یا لفظ بنی آدمه کې دا یا وی د بعید لپاره ده، یعنی هغه خلکو څوک چې د انسانیت نه لري تقریبا یې به حیا وکړي د خبرې ده چې تاسو لپاره ما اسباب د لباس لازم کړي او لباس مې نازل کړی دا خپل کوي او ځان پټ کوي او انسانیت سره نږدې شي. او بني آدم اولاد د آدم علیه السلام نارینه زنانه ټول ته خطاب دی او پہچان دی د انسانیت په بني آدم سره اشاره ده هغه حقوق او برکات د مشرانو ته چې که مشر هر څومره مطلب دا دی فریزي خدا برکت یې به هر حال دی چې کشر په مشر سره پیژندی شي. لکه ما نو څه تاسو کې نه چې تعارف وشي نو ویږي د باباجي په جماعت کې خیال لري اسو وی د حکیم صاحب په جماعت کې اسو کوئی چې د فیض دي صاحب په جماعت کې اسو کوئی چې د کوټي په جماعت کې او اسو کوئی چې د اکرام دي سره اسو کوئی د انعام دي سره د په جماعت کې لګو ورځې مخکې چې تاسو جنازه وکړو پروګرام نو چې ته او په محمد په جماعت کې څوک اقبال او څوک اسحاق او څوک احسان او څوک مطلب دا دی هغه مشرکات څومره دا بشو دومره برکت پېشته چې پای سره دا کشر کې جلدی شي دا غیر مرتبه کې کم از کم لحاظ پکار دی کنه یو کس تکیلی چې زموږ مشران کار نه کوي یاداسي ملک صاحب څه څه حساب او څوک دې پیژني ته په دې مشرانو کې جلدی شي کنه نو د بار خلک د استاد مشرانو عزت کوي او خپل خلک حیا نه کوي کنه نو د خدای پاک نه یریدل پکار دي نو یو خدای خبره شو کوشش په حاصل کنه مثلا کوشش یا بنی آدم او بل پکې بنی آدم ته د خپل مرتبه یا ډیر نه ده. بل ځکه راځي شیطان په خپل پاکي وی تاولي سجده ونکړه بچاتا لما خلقت بيدي هغه چاته تاولي سجده ونکړه شیطان په خپل پاکي چې ما په خپل ځوان لا جوړ کړی د انسان علاوه
چې کوم ظاهري مخلوق دی نو خدای پاک یو لاس جوړ کړی، ظاهري لاس سره څنګه خدای پاک شان سره ښایي، او چې کوم روحاني مخلوق دی نو هغه په روحاني لاس سره جوړ کړی. خیال دې او انسان خدای پاک په ځوان لاس جوړ کړی، روحاني او ظاهري ځوان لاسونو سره، لهدا د مرتبه ډیره زیاته اوچته ده د نور مخلوق نه. نو چې دی د ځان نه ښکته مخلوق ته متوجه کېږي او هغې ته ښکته کېږي، یا شیطان خو ډېر زیات په مرتبه کې د انسان نه هېڅ تعلق یې نشته، د هغه خبره بولي که هغه ورپسې کېږي که نه د شیطان ملګري کېږي. چې شیطان په مرتبه کې ښکته دی، آدم علیه السلام اوچت دی، د هغه د مرتبې خیال یې ونه کړو، مې ورواره لګي یا ښځه لګي او قریه لګي د ماما او د تره په مرتبه کې اوچت دی که نه مشر دی، او د کلي د مشر یا د محلې د مشر مطلب دا دی یا لور پلار ته مور ته لاس کړي که نه، یا ښځه خاوند ته لاس کړي بېعزتي بېادبي کوي. نو دا یادګیرنه ده چې تاسو خپله مرتبه ولې کړې، دا د شیطان کار دی. ته ښکته کارونه چې څومره لویه مرتبه کي نو په کار دا چې د کارونه دې په لویه مرتبه کي عظمت واله دي او همت واله دي. ته ولې د بې همته کارونه کوې، بې حیې اختیاروې، یو بل وژنې، یو بل سره دښمني کوې، او د یو بل بېعزتي کوې، د یو بل حیا اخلې، او ته دونه لویه مرتبه کي نو بوتانو ته ولې سجده کوې، د شیطان نه ولې یېرېږي او د شیطان ولې منې، او بیا چې مسلمان دی نو د کافر نه مرتبه کې ډېر زیات اوچت دی. پوه شوې که ته د دنیا په څیزونو باندې آخرت پرېږدې، د دنیا په څیزونو خدای پاک خفه کوي. دا یادګیرنه ده پکې. یا بني آدم، اے اولاد د آدم علیه السلام، چې تاسو قصه د شیطان او د خپل نیکه واورېده، دلته پکې مفسرینو حذف کول ته دا ذکر کړی تقدیر. اے اولاد د آدم علیه السلام چې تاسو قرآن پاک کې د خپل نیکه او د هغه د دشمن خبره واورېده چې داسې داسې چل شو که نه، قد انزلنا په تحقیق سره ما نازل کړی دی علیکم په تاسو باندې لباسا لباسو. نو نزول خو چې د بارې نه ښکته راشي نو داسې نه چې کېږي خدای پاک کپړې د جنت نه راولېږلي، هغې د دې اسبابو پیدا کړي. څه پیدا کړي؟ باران خدای پاک نازل کړی، او بیا چې کوم دی نو پنبه خدای پاک رازرغونه کړې ده په عجیبه شان سره، او هغه پخه شوې ده او د هغې نه مالوچې روتي دي، او هغې کې داسې شان ګڼې چې اوږدی نو تار په شکل کې منتقل کېږي، او د هغې نه بیا چې کوم دی نو ګانټونه جوړېږي او ګونډي نه جوړېږي، او دی نه کپړې جوړېږي. خیال لرې؟ او داسې انسانانو سره کپړو جوړولو، ټیلر ته د کپړو جوړولو چل کول، دا ټول پکې مراد دی. یعنې اهمیت ته اشاره ده. څه ته اشاره ده؟ انزلنا، چې څنګه نزول اهم دی، موږ قرآن پاک منو او اهمیت له ورکوو، داسې لباس هم اهمیت ورکړه. پوه شوې؟ او حکم د دې مې نازل کړی دی چې داسې لباس اچوئ او داسې ما اچوئ که نه، دا ټول پکې مراد. قد انزلنا ما نازل کړی دی علیکم، یعنې خلقنا لکم، ما نازل کړی دی په تاسو باندې، دا نعمت مې د باندې کړی، څه مې د باندې نازل کړی؟ لباسا لباسو. ګوره یا بني آدم، مسلمان او کافر، ښځه او مطلب دا دی نارینه، ټول پکې مراد دي. دا نه چې کینی مسلمان یا غیر مسلمان یا ورکه یا نوی او هو، دا د انسانیت ضرورت دی او د انسانیت حاجت دی لباس. خوش بھی او پتہ کی فطرتی حیا پر خدا او د پردو ځینې کارا کیږي نو سکیږي خفه کیږي. څنګه هر انسان پر کافر ولې نه هغه ته لباس اهمیت او ضرورت حاصل دی معلوم دی. نو څوک چې دا خبره کوي چې انسان پیدا شنه بربند ګرځي او بیا یې داسې کو په اخر کې کپړې جوړې کړي، دا غلطه خبره ده. بلکې د اول نه چې دی راغی ځان نه څه تنظیم کړي، د کپړو تنظیم د خدای پاک برابر کړی، د کپړو تنظیم ځان نه کړی دا چې نه بربند ګرځېدلي. څه ګرځېدلي؟ فلسفیان وایي که نه، کافرانو چې کوم مشران تېر شوي ډار وایي دا نور نو که نه، چې انسان ناوله لار و چینجې و بیا داسې شو داسې شو، بیا ته نه شادو جوړ شو او بیا ته نه لکۍ وجوړېده او لاسونه یې سم شوي. نو دا ټول ډوب خبرې دي. نو دا خبره د دوی غلطه ده. قد انزلنا، موږ نازل کړی دی تاسو باندې لباسا لباسو.
او د لباس اهمیت د هر چا په ذهن کې راسخ دی چې یو انسان نوم دی چې هغه وږي او سکی نو خلک مکه د هغه د پردې تنظیم کوي چې بربند کوي ها هلي پټاوي ها او کپڑا په واچوي صدر په واچوي بیا وروسته له څه د څه تنظیم کوي د روټه دون اهم شي چې په دې باندې دلایل وایلو تا ضرورت نشتا ارته دې معلوم دي لباس اهمیت حتی چې سره بربند مونږ دې چې هغه وګیم دی او څنګه دی نو خلک مخکې د وبو او د څه د روټه تنظیم نه چې مخکې خلک د څه تنظیم کوي کپڑے پردے ہاں نازل کرے میرے بتا سبحان لباس یواری سوآتکم وریشا لباس دعا فائدے دلتا ذکر کہ یواری پٹی سوآتکم پردے زید استاسو شرمگاہون استاسو پٹی لباس پا اقب لباسی کہ پا کم سر انسان پٹی یا دمرا نریخ سرے پا جحکاری دا لباس نہ دیکھا یا دمرا چوس کی چیاغا دا انسان دا اندامون بیان کر دومره ټیک او څنګه لباس دی نو دام بیا لباس نه دی دی حیايي لګي ها خو شي خایو پیدا دی لباس پسند دی چې د پردو زینو په خراب دی پرده راغلی نو بیا وایي چې پرتوک دا عورت زینت دی او خایس دی او پرده او کمیز دی پرتوک زینت دی او خایس دی نو بس خلق کمیسونه چې هغه د پرتوک زینت دی هغه سم لنګ سره وکړه ها خیال دې ها لباس یواری سوآتکم جاره دې خپل دعا دې لباس ته الحمد لله الذي كساني هذا وألبسنيه من غير حول مني ولا قوة الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي او فضائل راغلی چا چا له کپڑے واغسته پوری یوري خلاغ بدن ثواب د ملالي خیال دې نوې کپڑے دی واغستا او زړه د خیراتي ورکړه لکم سړي چې دا عادت وی چې نوې جوړه واخلي زړه خیراتي ورکړي کناري نه کو زنا نه دې دا تکي نو دې سړي په جون او په مرګ ځوان باندې خدای پاک تزان ته ذمہواری کې ورکړه ها سړي دا عادت چې نوې جوړه واخلي نو ځله چاله څه ورکړي خیراتي ورکړي زنانه د نوې جوړه واخلي ځای چاله خیراتي ورکړه دا عادت بس دا څه کوي بس نو وې دا سړی څه کوي د په جون او په مرګ باندې باندې ځان د خپل پاک څخه ورې دی دومره هم شي څه دي چا مړی دا کفن واغسته لکه بس قیامت پورې ثواب کیږي ها دا نه دی او چاموي لزه ورته یو له مطلب قبر جوړ لکه ژوندۍ انسان لکه کور جوړ کې وته چې کړي کې نوسا کله پورې دا کوي استاد ثواب کیږي نو دا قبر کې د قیامت پورې چا کار کړی کیږي ثواب کیږي ها نو لباس ډېر اهم مسله ده نو لباس باید داسي او سپین لباس بهتر دی کوم لباس بهتر دی سپین نور جایز دی او سړي په داسې رنګ نه چې د خوب په شانتي کنه او داسې لباس باندې جوړي چې پای کې د غیر سره مشابهت د کافر او د لباس سره لباس په یو په ګلا خبره نه په داسې لباس کې خریده کې بربند دي لکه زنانه چې داسې نری کپڑے وایي چې بدن یې پکې ښکاریا نارینه او یا چې کوم دینو داسې تنګ چې هغه د بنده د اندامونو او صاحب بیانې هر څه پکې صحیح صحیح ښکاري سره پوښتنه کوي نه به لباس ذاتي ها او نه به د کافر د لباس په شان لباس دا د دې خبرې پکې نو سړو لپاره سپین لباس سره بهتر دی او اته نور رنگونه جایز دي چې زنانه ورنګ نه چا په کې ویلې چې سړی په سفر کې نه وي بل بل لباس به خیر دی لکه د آخرت په سفر نه بل کومه سفر نشته او پای کې خلک ورو ته کوم لباس کوي سپین لباس نو سپین لباس دی ها پیغمبر علیه السلام مدینه منوره ته هجرت فرمایو اره ورځ مدینه منوره ول بار راوتل ونه وو بیا واپس راغلو انتظار وکړو کنه یو يهودي کارواخو ته وی چې ما ویل چې را روان دي تاسو کسان تاسو څنګه پته ولګی دا بیمار د غیر نه دوه کسان کار شي چې سکه سپینې کپڑے جوړې ها دای په سفر روان دي کنه څلور سو میله تقریبا مزل دی مکه مدینه منوره ته چې هغه وخت په ملار او کوم لباس کوي سپینو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سل پګړې پاتې شي سل تکلیف پاتې سل پټکی ټول سپینو امام شافعی صاحب نه زمونږ امام صاحب نه 1500 پګړې پاتې شي
خپل شاګردانو ته وی چې قیمتي لباس واچوي زمونږ امام صاحب ها او دا چې پټکی وخه چې پته خو لګي چې دا پټکی دی یې غټ پټکی ها چې قیمتي لباس واچوي 500 پګړای زمونږ امام صاحب نه پاره شوی او ټول سپینی او د شپې به دا د وخت پرې زموږ ټول لباس په د شپې په عبادت تهجد ده ها دا وخت سونه لباس وایته دا دریو ضروري ها دا نه دی بس هغه صرف ځان ساتي وا به چې موږ سوال کوو چې له خیراتي ورکړو بل جوړه به واچو بل به خیراتي ورکړو بل به دلته چې څومره اصحاب استطاعت خلق چې یو جوړولې بل خیراتي ورکولې نو ټول خلق سره خپل جوړي وي څومره غریبانو خلک خیال دې په نو ورته دا نه چې منه دي صرف یو خبره ده چې امام صاحب د شپې درې زره جوړا چولا خدا سره نه ځکه کې مطلب دا یې خپل خیراتي ورکړه یا امام مالک سے بهر ورځ نوې جوړا چولا هر ورځ 365 ورځې 365 جوړي وي بل څه بوله جوړولې او هر ورځ بیا نوې څه کوله خیراتي ورکړه خیال دې ها نو لباس دا څه پکار دی چې واری سماعتکم هغه پټي تاسو د پردې زمينه ها نو نارینه او زنانه یو څه مسله ده زنانه ټول بدن زنانه ټول بدن عورت ده ها لاسونه مازون ټول په پټي په مانځ کې طرف مخ کاری او مطلب دی ورغوي او په قدمونو کې اختلاف دی بستردار په قدمونو کې دي او سړی د دې ښکار کوي ها د لباس مسله ده ټوپای په سړی باندې لباس مسله ده او بستردار په پټي والی په نورم څه دي یاد دي او په خوا به ایمان د زنانو د پاره مو د سپینې پټې وځي او سپین پړو او سپینې بوخه ها نور رنگونه دی نه دی خو شي به نو دا په خوا به مکه شان د چې سپین نه نو سپین لباس ډېر قیمتي لباس دی ورقه بن نوفل دې چې ونه لکه پیغمبر علیه السلام لا دعوت نبوت نه وکړي او جبرئیل امین ته په غار حرا کې کار شي وکړه نو بیبي کو ته خدیجه رضی الله عنها غیله دونه تاسو بل کده تورات علمو نو ته وی چې تاسو ته جبرئیل امین راغله چې پیغمبر دعوت او تاسو په مبارک او خاص څه بیا په وخت جنبي او ستاسو امداد نه کوي بیا دی پاتې وي خدیجه رضی الله عنها پیغمبر علیه السلام ته تاسو چې ورقه بن نوفل ترز وی هغه قال د نبوت دعوه نه وکړه کنه هغه پاتې وی چې هغه جنت کې ته دوزخ کې پیغمبر علیه السلام ته چې په جنت کې هغه ها ځکه چې دې کله یې ما په سپینې کپړو کې او لو كان ناريا لكان اسودا کله ته دوزخي وي داغه لباس وتور لباس وېسو تور لباس دې بهتر نه وي نن سبا چې تکینکونی الکان نن سبا پورې کوي دې لپاره حرام دی دې نظر نه لري چې په کوم وجه نه دي کنه چې چوکراګان کې ښکاري دې باندې حرام دی چې دې نتیجې راوړي خو دې په کوم نظر چې دې لپاره دې حرام دی ها او بقادار چې سره یې کیږي په خبره وایي کنه نو تور لباس چا لباس سراجیلهم من قطران دوزخیان لباس و کور لباسی ها کارکول لباس سپین لباس بهتر دی ها نو په لباس کې یو دا پیدا چې دا تاسو سره غاښونه پټي یو خدا څخه پکار دي چې سړی ته پټي زنانه ته ټول پټي او چې دا چې پټ نه چې د بدن دمونه پکې پوره ښکاري وریشن او دا سبب د زینت څخه لباس پداسي چې کم از کم پاکي شي خابني نن سبا خو خلکو دا نظر کې چې خلیص پاکه پیټ ویلي ودل به گذر کوي دا لوی سست سره لوی ناراض پیدا کوي وکړي دا لوی پر نن سبا خلک گاوي زړې کپڑے چې ویلي پاکه ځای ولاته ناراض کی وجہ پر دي ها کم از کم پاک وي ها لباس په مخ شریعت ته ګوري بیا به زینت ته ګوري او بیا که لذت ته ګوري نو خیر ده ها خو شي او مخ خلک لذت ته ګوري او بیا د زینت ته ګوري او بیا د شریعت ته ګوري شریعت ته خلک اوس نه حساب کوي لباس تاسو باندې لباس باندې کړي چې پټي تاسو هغه پر دوزونه پرې پاتې یو بل ته د مخامخ کېدو قابل کړي پارنشو که انسان د لباس نه وي یو مخکې به هغې څنګه راځي خیر دې
ها وریشن دا تاسو د پاره سبب د زینت دی مطلب دا دی وانی وګړي کړي کنه او مطلب دا پر دې په دې خراخي دي او مطلب دا غټه غټه خېټي چې لباس واچي کله ښکاري یا نورم داونه لکه د میخ او خانو په شان دي چې لباس واچي پرې کې څه شي کولی شي وریشن دا تاسو د پاره زینت دی ولباس التقوا خو باقي دا یو لباس تاسو پیژنئ کنه او ارخره دا اهم غړي څنګه نه یو مسله پکې دا ده د نارینه او د زنانه کبالغ او کماشوم یو مسله ده زنانه دا ماشومه ده یا بالغه ده نارینه ده ماشوم ده یا بالغ ده کړي ده دا ټول پر پرده کې ساده پکاري نو خلک اکثر راکته په ماشومان د انګریزانو د څنګه لباس وکړي او شی په تخکاري دا ډېر غلط کار دی ها په دې مور پلار باندې غاړي څوک ماشوم چې تلاوت کوي یا ذکر کوي یا نفل کوي مستی ثواب مور او پلار کوي خو کدی ګناه کې مبتلا فرض کټي وي تناسته دې مور او پلار ناشتي او د ماشوم ناشتي خپل ګناه کې دې ماشوم کې د دې بچی سر دې پلار انګريزي کړي دي او مور مددان دې دې کله به دا سر نه انګريزي کوم خوشاله ترونه کې خوشاله دي ورونه کې خوشاله دي پر امام کې خوشاله دي او گاونډیانو کې خوشالي دا نه وي چې دا کدا د بچی سره انګريزي کې خبرې نه کوي ټول یو شان ګناګار دي سونه یو غړي دې خپل ځل کې ارزاد کړی لکه مور او پلار پکې ورله ها په څه په سره باندې نو کړدلې باز سمي رسول هاو نو خبردار چې دا غریوان کې دا پټې موږ کوو دام ګس سره چې دام سم په ماشومان نه راځي د خيو د ګس مسلمان یو فرق ساتي نه راځي ها وریشا ادا تاسو پر زینت دا یو لباس تاسو پیژنئ چې یو لباس ظلم دی په دې ظاهري لباس باندې دا ظاهري جسم پټي او یو بل لباس دی معنوي لباس دی تقوا لباس دی څه ته وي تقوا فغیر روح پټي څه پټيږي دا لباس دی نو پرې دا ظاهري جسم پولي کیږي او د تقوا په لباس روحاني جسم پټي دا لباس دا یخنۍ او د ګرمۍ نه بچي او مطلب دا یو مجلس سره ورلو قابل کوي د تقوا لباس تر دوزخ نه بچي دوزخ ګرم دی او یخن د ځوان شته دا غیر دی بچي دنیا د ویلو آفتونو مصیبتونو د شیطانی کرتوتونو نه بچي شیطانی حملونو نه بچي او خدای پر دربار کې حاضرېدو د پاره وکړي جوګ کوي دا لباس تاسو د پاره د ظاهري لباس تاسو د پردې ځای نه پټي نو د تقوا لباس کړي هغه څه شي پټي هغه یې ګونه پټي روحاني ګونه غلا چې دا روحاني یک دی پرستا بغض حسد او کینه کنه قتل او زنا داکا وغیرہ څومره دي جواری کوشش سنمات خپل سلیما کا کل ګډ وډ کارونه کوي چې تقوا لباس دی واچو دای ګونه دې پټ نه پټ دای ګونه دې پټ تاسو ظاهري لباس واچو څه خاصه شي د تقوا لباس دی واچو پتا کې دا خایف پیدا کیږي څنګه تاکي به اخلاص راځي تاکي تواضع راشي تاکي به حیا راځي تاکي پاکدامني راشي تاکي به امانتداري راشي ها تاکي به صبر راشي تاکي به اخلاص راشي دا دې زینت یو لباس بلم دی ها ولباس التقوى لباس التقوى ذالک دا لباس التقوى چې خیر دا ډیر غوړي دی ها ظاهري لباس تانا باندې مسنا ظاهري لباس تانا او د بانا یو تار راستل یو تار راستل کنه باطنی لباس روح لباس تقوا دا غي تانا بانا قران او سنت کې دي وران دا ظاهري لباس څنګه جوړ باطنی لباس جوړوي پیغمبران او وسطو واغستان آیت کی راضی کنا آیتونه کې انی لکم ناصح امین مخبرات هر پیغمبر خپل قوم ته وی چې تاسو لپاره ناصح تاسو لپاره خیر خوای مسلمان د ناصح لغوي معنی د غربي څه من صحه سنې ته نصاح ماهر دربي ها نو موږ سره دربي ډېر خوار خوای کړي کپېره له جوړ کړی دا ولکه په پرده کې شي
نو پیغمبر وی زه ناصح یم دیمن معنی هلون ام خبرداکو خیرخوا خو لغوی معنی څه ده درځي نو پیغمبران براتله او روحاني لباسونه به جوړول خپل متونو ته به ورچول اخیری پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم راغی هغه داسې لباس جوړ کړ چې چاته یې واچو نو خدای پاک دا غوښتل پر اعلان وکړ چې دا جنتیان دي لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه ونور امتونو کې د جنت سردار نه راغلی او حسن او حسین دې سړي سرداران دي کنه او دا غرانګي بکر صدیق رضی خو عمر رضی خو دا چې کوم دینه د جنت مشران سرداران دي ها او فاطمه رضی الله عنها چې هغه د بیبيانو سره زنانو سردار ده او په چا باندې صدیقیت کړی او په چا د فاروقیت او په چا د سیفیت او د چا د امین دی او دادا دی ها دا سي لباس پیغمبر علیہ السلام جوړ کو ولباس التقوى ذلك خیر او لباس تقوا چې دی ذالک دا خیر ډیر غوړه دی یعنی کستا ظاهری ارسم را ډیر لباس نه او د تقوا لباس په بدن نه کنه ته بربند دي ته صحیح ظاهری لباسونه دی په ځان بالا شي راچوي او د تقوا لباس ته کوئی نشتا نو ته صحیح بربند دي نن سبا عام طور انسانیت څه شوی دی تقریبا بربند شوی دی او دا ظاهری لباس دی دا د تقیب روحانی لباس دی تقوا لباس دی دا هغه یو فرع ده خدا فرع ده او بل داسې لباس پکاري چې تقوا والے لباس دی ته اشاره ده څه اشاره ده چې ته تقوا والے لباس واچې نو په مزه مزه ان شاء الله پتا کې څه پیدا شي تقوا او چا داسې تقدیر پکې کړي او لباس التقوا ان لباس اهل التقوا لباس د اهل تقوا په شان جوړ کې که زنانه دي چې کومې زنانه تقوا والی څنګه لباس جوړي که نارینه دي چې نارینه څنګه تقوا والا نارینه دي څنګه لباس جوړي نو هغه شان لباس جوړوي ها دا ته دا معنا کړي ولباس التقوا لباس د اهل تقوا چې ذالک خیر دا ډیر غوړه دي ذالک من آیات الله ذالک دا نازلول د ظاهری باطنی لباسونو من آیات الله دا د قدرتونو او نه خود الله پاک نه دي دا خدای پاک دې رحمت دې خدای پاک رحمت دې لعلهم يذكرون لپاره دې چې دا خلک نصیحت حاصل کی یا بنی آدم اے بنی آدم اے اولاد آدم علیہ السلام لا یفتننکم الشیطان وفتنه کې دیوانه چې تاسو لره شیطان تاسو به پریشان نه کی تاسو به خفه نه کی څنګه شیطان دوکور واچولا او هغه سبب د کپړو وستلو شو اته چې دا شیطان تاسو نه کپړو وباسي ها او د شیطان روبي هر بد ادا چې دا انسانیت لغړ کی او کوم چې انساني شیطانان دي انجیوز وغیرہ دا غون ټول کار په سره یو مهنت چې دا انسانیت لغړ کی خلق د حیا او د شرم نه سکی ما ورا وګرځي بس دا کپڑے ما پړې بس دا د سړي خپل ذهن تابع کې چې څنګه لباس شي ها او ټول د تعلیمات ورکړي چې خزه ستر وباسي روډونو تر وباسي او د وټلو او د روډونو او د سکولونو او مطلب دا لارو خصوصي شي زینت وګرځي ها یاد لاتننکم الشیطان فتنه کې دیوانه چې تاسو لره شیطان کما اخرج ابویکم لکسن چې روباسي امور کلار تاسو ان نیکیان آدم او حوا من الجنه جنتنا مخلبات در جنتیانو علامه ده چې خپل لباس کی او پردې ول لباسي او چې څوک خراب لباس کی نو دی په بل لار روان دي ها ينزع عنهما ادا سے حال کی جو استید دوړنا لباسهم لباس دا اغوی لیریهما د پردې چې وخیرا شیطان رضوان دا سواتهما د پردې دینه دوی انه مشک شان د یاراکم ویني تاسو درا هو دا شیطان وقبیله ردغه قبیله دا شیطانان مونږ یې من حيث تاسو زین لا ترونهم بنین تاسو دیرا نو موږ شیطانان نینو شیطانان مونږ یې نه کنه نو تاسو هغه ذات سره پناه حاصله کړئ چې شیطان نه خدای پاک شیطان لري نه او شیطان خدای لره نه چې هغه سره پناه حاصله کړئ لیټرین ته ورلو او دعا دی وی نو بس په پناه کې شي چې دعا دی نو نو لګي باندې کوي ها احادیث مبارکه او راځي ان جعلنا الشیاطین بشکا غرذول دي من شیطانانو را اولیاء دوستان للذین دغه خلقو د پاره لا ایمنون چې ایمان نه لري چې څوک کافر دی هغه کامل تسلط دی بس یې سره وګړو ها ټول بربند ګرځي ها نو خور پیژنې نو مور او چې سړی مؤمن دی بیکار دی چې څونه درجه بیکار دی نو د شیطان څخه
دونه درجه ته مکلف دی او بل په دې ایتون کې دې طرف ته اشاره ده چې شیطان نه بچاو سګران نه دی تقوا لباس واچوا د شیطان د هر فتنې نه او د هر پریشانۍ نه بچ شي په پرده کې شي او محفوظ بشي او به شوي کنه بزادونه بحث پدې کې ډیر دی ها بیا الحمد لله العلي العظيم والصلاة والسلام على